درنو مسلمانان ورونو زدا عرض کوم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت داغي تسلسل دی دا چې دی لشکري صدیقی دی دا بر روان وي دا به تر اخیره پورې راشي خو نوم بدلیږي د هر دور سره صرف د تحریک نوم بدلیږي دا د وخت او د زمانه په اعتبار سره بدلیږي نن سبا څه خلک لګیا دي هغه وی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا نو زائد جماعت دی دا نوی جماعت دی دا نوی پیدا شوی جماعت دی دا غي د اطلاع لپاره عرض کوم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په پاکستان کې په هغه وخت کې وجود کې راغله چې په پاکستان کې لا یو دینی تحریک هم موجود نو یو دینی تحریک چې موجودو چې هغه افتتاح په 1949 کې شوی دا چې په 1947 کې پاکستان په وجود کې راغله اولی چې کم تحریک د امت مسلمه د ایمان د تحفظ د لپاره جوړ شوی دی یا د نبی رسول الله د ناموس او د تاج او تخت ختم نبوت د دفاع لپاره جوړ شوی دی هغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا په 1949 کې په وجود کې راغله دی بیا په پاکستان کې د دغه تحریک دلاندې دا 1953 تحریک چلے دے بلغه 1953 کې 15,000 مسلمانانو دا قربانی ورکړی دا د دې تحریک دلاندې ورکړی دا دغه وخت کې بل یو تحریک یو جماعت لا موجود نه دی جماعت که موجود دی هغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت موجود دی امت مسلمه په عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اعتماد کړي دا غي په مشرانو اعتماد کړي سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله چې هغه سرخیل طائفه دی دا هغه په قیادت کې ټول امت مسلمه په یو سټیج را جمع کیږي د 53 تحریک چې هغه د زړه غوخي چې کله انسان ګوري د زړه غوخي وسره دوړيږي هغه سره د انسان هغه حوصله هغه بیا کار پریدي خامخې د سترګو نو کې بهيږي امت مسلمه دغه قرباني ورکړي دغه مشرانو د هندستان چې پاکستان لا نه جوړه باری صغیر پاک وهن کې هم قرباني ورکړي د قادیانی د دور نه قربانو تسلسل شروع دي هم دغه مشران قرباني ورکولې هغه قربانو په سله کې مجلس تحفظ ختم نبوت په وجود کې راغی چې پاکستان جوړ شو مجلس تحفظ ختم نبوت جوړ شو د 53 تحریک دغه تحریک لاندې چلیدل د 74 تحریک هم دغه تحریک لاندې چلیدل ځکه چې بار تحریک چې چلو هغه سید یوسف بنوری رحمه الله چلو او سید یوسف بنوری رحمه الله د مجلس تحفظ ختم نبوت کل پاکستان امیرو لہذا نور څومره زمونږ دینی او مذهبي جماعتونه چې دي هغه ټول د دې تحریک لاندې چلیدلي دي هغه په پارلیمنت کې دنه چې کم قراردادونه پیش کېده یا ترمیمونه کېده هغه بالکل زمونږ د دغه مشرانو د هغه قربانو تسلسل وکړه مونږ وایو فیصله وشوه په 74 کې ډیره په اسانه وشوه دا په اسانه نه ده شوې د پسې د 15,000 نوجوانانو وینې پرتې وي په دې پسې زمونږ د مشرانو د 53 گرفتارې موجود دي چې په هغې کې زما په مشرانو باندې د ګولې اډر چللی دی چې کوم ځای کې د مجلس تحفظ ختم نبوت مشران وموندلی شي د هغې د سینو نه ګولې دا وباسې په هغې ځای باندې د شوټ اډر ورکړی شوی په هغې کې غلام غوث هزاروي رحمه الله د ازي خانقاه سراجیې ته په خانقاه سراجیه کې هغه روپوش کېږي 3 ورځې روپوش کېږي او بیا ورته د خانقاه سراجیه شجاعت نشین هغه ورته فرمایي اوس لاړ شه د دې 3 ورځو نه پس وځه میدان ته تا به د الله په فضل سره څوک به تا ته نقصان نه رسي دا زمونږ یو واحد مشر دی چې دا د جیل نه پاتې شوی نو ټول مشران په جیل کې او د 500 اډرونه پې ختلي وو نو نن دا خبره کول چې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا یو نوی جماعت دی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په پاکستان کې د نورو جماعتونو د وجود دا پیش خیمه وا جمعیت علماء اسلام په 1956 کې په وجود کې راغلی دی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په 1949 کې په وجود کې راغلی او جمعیت علماء اسلام دا دغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د مشرانو دا غي سوچ او فکر دا شو چې دا جمعیت علماء اسلام دوباره احیا دا په پاکستان کې پکار دا او په پاکستان کې دوباره احیا د جمعیت علماء اسلام چې کړي دا عالمی مجلس تحفظ
تحفظ ختم نبوت کړي. نو زه عرض کوم جمعتونه ټول زمونږ دي، څوک چې په دې کې تفریقه چې دا غداران دي. جمعیت علماء اسلام زمونږ د مشرانو سیاسي جماعت دی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا غیر سیاسی جماعت دی. تبلیغی جماعت دا غیر سیاسی جماعت دی. زمونږ وفاق المدارس عربیه دا غیر سیاسی جماعتونه دي. لہذا زمونږ سیاسی پلیټ فارم هغه جمعیت علماء اسلام دی. زه په خپل د جمعیت علماء اسلام رکن، لیکن دا خبره کول څوک چې په دې جماعتونو کې تفرقه اچي دا چې دي نو دا امت غمخواران نه دي، دا د امت غداران دي. نو دغه خلکو نه بزان ساتو کو نه بساتو، دغه جماعتونو سره وسنګ پسنګ ولاړ یو کو نه وي ولاړ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا جمعیت علماء اسلام یا تبلیغی جماعت دا زمونږ د اکابر جماعتونه دي او په دې باندې مونږ سر ورکولو تم تیار یو کنه ان شاء الله.